د مارلود جنکو تربیت وکړئ. هلکانو خو سر خوړلی دی، موبایل یې لاس کې نیولی دی. خو جنت ته ورسېدل، غټې غټې موبایل یې ورسره دي. دغه موبایل به د ده لاس کې او جنت فردوس ته به رسېږي که خیر. موبایل خو مولیان هم غرق کړل او طالبان یې هم غرق کړل او ټول خلک یې تباه و برباد کړل. ټریفک پولیس والا هلته کې ټریفک روان وي او دی په موبایل کې لګي. ټریفک خپل کار به کوي. افسر ته به شاته ولاړ د سره موبایل کې، موبایل به رسي افسر کې به خپل کار کوي. یا خدای پاکه دا خو زما ضروري کار دی، په دې فیل دستخط پکار دی. نه هغه موبایل، بابو سره موبایل، سپی سره موبایل، مولا سره موبایل، طالب سره موبایل. دا خود غرق شو، خلک تباه و برباد شو. مونږ په منتونو په نصیحتونو ستړي شو. د خدای دپاره، د خدای دپاره رب سره نسبت پیدا کړي. دا سترګې ستا د خدای په لاس کې دي، ګورې مه کوه. درنه به یې والي، بیا به څه ګډون به ګرځې. یعنې زمونږ په علاقه کې په مرزو کلي کې ما ته یو سړي په خپله خبره کوله. ما ته وایي چې داسې دوکان نه بار راووتم، او مې کتل یو بوډا سړی دی او موبایل ورسره دی او په هغې ورته بربنډ نه جینۍ ګډېږي. بوډا سړی، بوډا. نو تا خدای پاک په تڼاکه سیټ کوري کړه. بجلیګر مولوي صاحب خبره، استاد جینۍ ته او موبایل ته ساجت ته بیخ دی وده او یو اتیاو کالو سړی الله ورسره څو کړل، په سترګو یې ړوند کړ. نو پیسې خو نشته، دولت خو نشته، مزدوري خو نشي کولی. نو سې کار څه دی؟ اوس چې ټرک د سیمټو راشي نو دی ورسره خوا کې ودرئ، نو بل د ده په شا بوجه ږدي، نو بل یې ته اخوالې ولته یې کږدي. دا سترګې، دا خوله، دا شونډه، دا لاسونه، دا اندامونه رښتیا ووایه د چا په قبضه کې دي؟ شوق سره ووایه.